أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا أو يقينا لغلو من حضرت نوح عليه السلام إلى قومه قوم ددتا فقال پس فرمائل حضرت نوح علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ اے قوم زما عبادت کوئی تاسو د اللہ ما لکم من الہ نشت دستاسو دبار سوک معبود غیره بغیر ددغی اللہ نا افلا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د کفر نه د شرک نه د نافرمانو نه فقال الملأ الذين كفروا پس اویل هغه سردارانو هاغو کفرو چې کفر کړو من قومه د قوم د نوح علیه السلام نا ما هذا الا بشر مثلكم ندے دے مگر انسان دے استاسو پشان یریدو غواړي دے ایتفضل علیکم چې غوروال حاصل کړي پتاسو چې مشری سرداری حاصل کړي پتاسو ولو شاء الله کچری خوخشوه د الله تعالی لانزل ملائکتا نخام خابی نازل کڑوه پرشتے ما سمعنا بهذا مغندی اوریدلی دا خبری فی آبائنا الاولین باغ مشران اخپل مخکنو کی ان هو الا رجل به جنة ندے دے مگر دے یو سڑے به جنة چی پدبان دے جنون یا دی پدبان دے جنات فتربصوا به پس انتظار کوئی تاسو به ددب بارکی حتی حین تر یو وقت مقرر پوری قال اویل حضرت نوح علیہ السلام رب انصرنی اے رب زما مدد وکی زما بما کذبون پسبب ددی چی دوی دروغ جن گنی مالرا دوی تکذیب کوی زما فاوحینا الیہ پس من وحی وکڑا دی نوح علیہ السلام تا انسنع الفلک بی آیوننا چی جوڑک کشتی بی آیوننا مخامخ زمنگا یعنی پا نگرانی زمنگا کی ووحینا او پا حکم زمنگ پا وحی زمنگ سرا فاذا جاء امرنا پس ہر کل چراشی حکم زمن عذاب زمن وفارت تنور او جوش وخی تنور فسلک فیہا نبس وخی جوا فیہا پدی کشتی کی من کل زوجین اثنین دا ہر قسم زند سرنا زوجین اثنین جوڑا یعنی دعا و اہلکا او وخی جوا اہل عیال خپل لرا یعنی مومنان و مسلمانان لرا الا من سبق علیہ القول مگر هاغ سوکنا چی د مخکنا شوی د پدوی باندې فیصله د عذاب منهم د دوینا یعنی د دی خلقنا ولا تخاطبنی او خبر مکو زما سرا فی الذین پبارد حاقی کسانو کی ظلمو چی حقی ظلم کڑے دے انہم مغرقون بے شک دوی غرق لے شوی دی
په علم د الله کې یا بشک دوی غرقیدون کی دی په دې طوفان کې چراشی فاذا استويت انت پس هر کله چې برابر شت یعنی کینت ومن معك او هاغ سوق چې دستا سرا علی الفلک په کشتی باندې فقل الحمد لله الذي نو پس آیتو چې تمام صفتنا تمام تعریفنا خاص اللہ لردی الذي هاغ اللہ نجانا من القوم الظالمین چی نجات را کو منگتا داغ قوم ظالمانونا وقر رب او آیت اے نوح علیہ السلام چی اے رب زما انزلنی نازل کی مالرا یعنی کس کڑی مالرا موزلم مبارکن حق زید نازل دلو مبارک تا برکتی تا وانت خیر المنزلین او تی اے اللہ بہترین کزون کے ان فی ذالک لآیات بشکا پدی کی پدی واقعہ کی خام خانخد عبرت دی وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ او بیشکا یو منگا خامخا امتحان کون کی یا بیشکا یو منگا خامخا انعامات ورکون کی نعمتن ورکون کی یا عذاب نازلون کی ثم انشأنا من بعدهم بیا پیدا کړلو من ورست د دوینا قرنن آخرین قومونو نور لرا فارسلنا فیهم رسولا منهم پس راولېږل من په دوی کې رسولان د دوینا ان اعبدوا الله ویل بدغ رسول چې اے خلقو عبادت کوي تاسو د الله ما لکم من الہ غیره نشته د تاسو د بار سوک معبود بغیر د دغه الله نا افلا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د نافرمانی نه د کفر او شرک نه